Assalamu alaikum, dear student. زما نوم اجاز دی او دا زما یوټیوب چینل دی. پلیز که دا ویډیو ستاسو خوښه شي نو سبسکرایب یې کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. په دې یوټیوب چینل باندې به موږ کوشش کوو چې د بایوس میډیکل ریلیټډ چې څونه لیکچر دي هغه موږ ډیلیور کړو. ټیک شو؟ او نننی چې کوم ټاپک دی هغه ډایجیشن دی، یعنی نن به مونږه ډایجیشن باندې ډسکشن کوو. د ټولو نه اول به مونږه د ډایجیشن وړوکی شانتي ډیفینیشن وکړو. ډایجیشن یو داسې پروسس دی، یو داسې عمل دی چې د ډایجیشن په ذریعه لارج فود مالیکول چې دی هغه سمال پیسز ته کنورټ کیږي. یعنی لارج فود چې دی هغه سمالر پیسز ته کنورټ کیږي. دې ته څه ویل کیږي؟ ډایجیشن. یعنی یو داسې عمل چې د هغې په ذریعه غټ خوراک چې دی هغه وړو وړو پیسونو ته کنورټ کیږي. دې ته څه ویل کیږي؟ ډایجیشن. بیا که موږ وګورو ډایجیشن په دوه قسمه کیږي زموږ په باډي کې دنده. یو موږ سره کیمیکل ډایجیشن دی، بل موږ سره میکینیکل ډایجیشن دی. کیمیکل ډایجیشن د ډایجیشن هغه ټایپس دی چې دا د کیمیکل په ترو باندې کیږي. یعنی په دې کې کیمیکل چې دی هغه زموږ په باډي کې دنده ډایجیشن کوي. ټیک شو؟ څنګه که په خوله کې موږ وګورو فار ایگزامپل، نو په خوله کې دنده سیلیوري امایلیز دی، سلیوا یعنی توکاڼې، او په هغې کې دنده چې کوم انزایم دی امایلیز، او هغه د کاربوهایډریټ ډایجیشن کوي. ټیک شو؟ کیمیکل په ترو باندې کیږي دا ډایجیشن. صحیح ده؟ او که تاسو نه څوک ام سی کیوز باره کې یا د دې باره کې څه ام سی کیوز وکړي، نو چې فورا او انسټنټ انرژي موږ له څوک راکوي، نو هغه موږ له امایلیز یعنی د کاربوهایډریټ بریک ډاون کوي په خوله کې. نو د ټولو نه فورا او انسټنټ انرژي چې موږ ته میلاویږي هغه موږ ته د کاربوهایډریټ نه میلاویږي، او دا د امایلیز انزایم په ترو زموږ په خوله کې دنده کیږي. ټیک شو؟ نو دا یو کیمیکل دی. که بل اگزامپل موږ وګورو په معده کې یعنی سټمک کې، نو هلته کې موږ سره ګیسټریک ګلینډ چې دی هغه د ګیسټریک جوس سیکریشن کوي. ټیک شو؟ او دغه ګیسټریک جوس کې دنده پیپسین انزایم دی چې هغه موږ سره د پروټین ډایجیشن کوي. نو دا یو قسمه د کیمیکل ډایجیشن اگزامپل شو. اوس به موږ میکینیکل ډایجیشن ډسکس کوو. میکینیکل ډایجیشن د ډایجیشن هغه ټایپس دی چې دا د ډایجسټیو پارټ په ترو باندې کیږي. یعنی په دې کې څه کیمیکل نه انوالو، کیمیکل نه شامل. فار ایگزامپل که په موت کې دنده موږ وګورو، نو هلته کې ټیت چې دی هغه میکینیکل ډایجیشن کوي. که په سټمک کې موږ وګورو، نو د سټمک وال چې دی هغه موږ سره میکینیکل ډایجیشن کوي. ټیک شو؟ اوس به راځو موږ په دې لیکچر باندې لږ فوکس کوو. Most enzymatic hydrolysis of macromolecule from food occur in the small intestine. زمونږ په سمال انټسټاین کې دنده د میکرو مالیکولز چې کوم ډایجیشن کیږي هغه د انزایمټیک هایدرولایسیس په ترو باندې کیږي. انزایمټیک هایدرولایسیس هغه پروسس دی چې په دې کې د انزایم په ترو د میکرو مالیکول ډایجیشن کیږي. د دې مطلب دا شو چې زموږ سمال انټسټاین کې دنده 90% ډایجیشن او ابزارپشن کیږي، او 10% چې کوم ډایجیشن دی هغه موږ سره په سټمک کې دنده کیږي. ټیک شو؟ که لینت خبره موږ وکړو، نو 17 to 20 فیټ دا لانګ وي. ټیک شو؟ او د دې ډایمیټر چې دی هغه موږ سره سمال دی، یعنی کم دی. سمال انټسټاین چې کوم لینت دی هغه موږ سره د لارج انټسټاین نه سیوا دی، خو دې ته موږ سمال انټسټاین ځکه ویو چې د دې ډایمیټر چې دی هغه کم دی، نو ځکه دې ته موږ سمال انټسټاین ویو، حالانکې د دې لینت د لارج انټسټاین نه هم سیوا دی. سمال انټسټاین فردر 3 پارټس ته یا 3 سیګمنټ ته تقسیم شوی ده. فرست پارټ چې دی هغه ډیوډینم دی، سیکنډ چې دی هغه جیجینم دی، ترډ موږ سره علم دی. ډیوډینم چې دی دا 10 inches long دی. Chyme mixed with digestive juice from pancreas, liver, gallbladder and small intestines. ټیک شو؟ کله چې موږ سره کایم د سټمک نه راشي ډیوډینم ته، او ډیوډینم موږ سره فرست سیګمنټ آف سمال انټسټاین دی، نو دغه کایم چې دی موږ سره دا د
پینکریاز نه او د لیور ګال بلډر نه چې او سمال انټسټاین نه چې کم جوس خارجيږي د هغې سره دلته کې څه شي مکس شي دې لپاره چې د هغې فردر ډایجیشن وشي ټیک شو څنګه کیږي پینکریاس مونږ سره سیکریشن کوي د پینکریاټیک جوس او د بایکاربونیټس ټرایپسین کیموټرایپسین امیلیز او لایپیز ټیک شو د ټولو نه اول مونږ سره د پینکریاس چې دی سټرکچر مونږ لږ وپېژنو دا د لیف لایک سټرکچر دی پینکریاس یا د ساوري د ژبې شان یو سټرکچر وي دې ته مونږ لبلبه هم ویلی شو دا د پینکریاټیک جوس څه کوي سیکریشن کوي دا ډیول ان نیچر دی دا هم ډک په ترو سیکریشن کوي یعنی اگزوکراین اینڈ ډک لیس په ترو هم کوي انډوکراین ټیک شو ډایرکټ بلډ ته هم سیکریشن کوي ډک په ترو هم کوي د دې نه دا ډک راغلی دی ډایرکټ سمال انټسټاین ډیوډینم ته انټر شوی دی ټیک شو صحیح ده نو دا مو سره څه کوي دلته کې مو سره بایکاربونیټ سیکریشن کوي مو سره بایکاربونیټ سیکریشن دی لګي چې له پاسه کایم د سټمک نه کایم کې ډیر ایسیډ راغلی دی سمال انټسټاین ته او دغه ایسیډ چې دی که د سمال انټسټاین ته نقصان رسوي نو دا هغه ایسیډیټي څه کوي راکموي کوریسیو افیکټ نه سمال انټسټاین زموږ څه کوي بچ کوي ټرایپسین سیکریشن دی لپاره کوي چې د پروټین ډایجیشن وکړي کایموټریپسین هم ځکه چې د پروټین ډایجیشن وکړي ایمایلیز چې د کاربوهایډریټ ډایجیشن وکړي او لایپیز چې موږ سره د لیپید ډایجیشن وکړي دا ټول څوک سیکریټ کوي پینکریازو په څنګه قسم جوس کی پینکریاټیک جوس کی دنده bile from liver mixture of various substance made in liver ټیک شو ها بیا لیور چې دا مو سره د لیور سټرکچر دی اینی ته ویلی شي لیور ټیک شو او لیور څه کوي دا مو سره بایل سیکریشن کوي او بایل مو سره شی د دې کمپوزیشن دا میکسچر اف ویریس سبسټانس نه جوړ دی مطلب سالټ دی پدې کې ایسیډ دی بیرولوبینز دی مو سره پدې کې بیرولوبین شی دی دا چې کله مو سره په بون میروس کې د ار بي سي پیدا شي د میچې ورشي بر تایمس او لیور تلاړ شي چې کله د دې لایف سپین پوره کیږي دا بیا مري د دې بریک ډاون کیږي نو پای کې د هیموګلوبین دی چې دا مو سره بریک ډاون وشي نو هغه بیرولوبین ته کنورټ کیږي ٹھیک شو نو دا ټول مو سره شی دی دا مو سره میکسچر اف بایلز دی هغې نه علاوه بایل چې کله مو سره که سمال انټسټاین ته ورسي نو هلته کې دا د لیپید ډایجیشن هم کوي که په دې ډایګرام باندې لږ فوکس وکړو دا مو سره لیور دی لیور د بایل سیکریشن کوي د لیور شاته دا مو سره بال لایک سټرکچر دی چې هغې ته موږ څه شی ویلی شو ګال بلډر او دغه بایل چې دی هغه راځي په دې ګال بلډر کې سټور کېږي چې کله هم کته په سمال انټسټاین کې د ډایجیشن ضرورت شي نو دغه بایل په دې هیپیټک ډک په ترو باندې راشي دلته کې کامن پینکریاټیک هیپیټک ډک سره شامل شي او د ډېر ډک په ترو باندې دا راشي که ته سمال انټسټاین ته او هلته کې د لیپید ډایجیشن وغیره وکړي او ایسیډیټي کوم د سمال انټسټاین څه کې راکمه کړي اوس د هغې نه علاوه سیکریشن اف سمال انټسټاین چې مونږ خو وویو چې پینکریاس چې دی هغه د بهر نه سیکریشن کوي بایل چې دی لیور سیکریشن کوي او دا هغه ارګن دی چې دې ته مونږ اسیسري ارګن ویلی شو اسیسري ارګن هغه ارګن ته ویلی کېږي چې هغه د بهر نه سیکریشن کوي په ډایجسټیو سیسټم کې دنده یعنی ډایجسټیو سیسټم کې هغه انوالو نه هغه د بهر نه سیکریشن کوي هغې ته اسیسري ارګن ویلی شي اوس سمال انټسټاین په خپله کم سیکریشن کوي ډایسیکرایډیزز ډایپپټایډیزز ډایپپټایډیزز ټیک شو او هغې نه علاوه چې دی مونږ سره نیوکلیوټایډیزز دا به سمال انټسټاین په خپله د دې سیکریشن هم کوي ډایسیکرایډیزز چې دا د شوګر او شوګر چې کوم یونټ دی د هغې چې ډایجیشن کوي ډایپپټایډیزز پروټین او پروټین کې چې کوم بایند دي د هغې ډایجیشن کوي نیوکلیوټایډیزز چې دی په ډي ان اے کې چې دنده کوم هغه نیوکلیوټایډز وي د هغې او د هغې چې کوم بونډز وغیره د هغې څه کوي بریک ډاونز کوي ټیک شو مونږ سره د هغې نه علاوه سمال انټسټاین چې دی د سیکریټین هارمون هم سیکریشن کوي او سیکریټین هارمون کار دا دی سټیمولیټ بایل ان پینکریاټیک سیکریشن دا بایل او پینکریاټیک سیکریشن چې دی د هغه سټیمولیټ کوي مین چې
لیور او پنکریاس سټیمولیټ کی چې ته فردر بایل او پنکریاټک جوس سیکریشن وکا چې کته هغه د کایم فردر ډایجیشن وشي ټیک شو. سیکنډ پارت مو سره سه جیجینم 4 to 8 فټ د دې لینث مو سره او د کی نیوټرین ابزارپشن کیږي مو سره. نیوټرین ابزارپشن مطلب دا دی چې دلته کې مو سره شوګر د امینو اسید او د فیټي اسید ابزارپشن کیږي او د اغې نه علاوه یا ساتي دلته کې د کیمیکل بریک ډاون چې دی هغه په جیجینم کې مکمل کیږي. د دې مطلب دا شو چې ډایجیشن چې دی هغه برا په موت کې شروع کیږي او په سمال انټسټاین کې په جیجینم پارت کې ډایجیشن کمپلیټ کیږي. ټیک شو. نو ام سی کیوز په تور باندې هم تاسو دا یا ساتلی شئ. تھرد پارت چې دی هغه مو سره علم دی. علم 10 to 11 فټ ان لینث دی. ټیک شو. او دا فائنل سیکشن دی د سمال انټسټاین او په دې کې هم ډیر زیات نیوټرین چې هغه ابزارپشن کیږي یا ساته د ډایجیشن نه کیږي ځکه چې ډایجیشن بر په جیجینم کې کمپلیټ شوی دی. د لکه سپ ابزارپشن کیږي د سبا کیږي واټر بکیږي کمبایل چې راغلي دي دا غیب ابزارپشن کیږي. ټیک شو. د هغې نه علاوه چې وټامین بي 12 چې ابزارپشن هم دلته کیږي. د وټامینز لپاره کې دا خبره یا ساتي چې وټامین زموږ باډي ډیر زیات مقدار کې نشي تیارولی ډیر کم تیاریږي لکه د نور نه مو وټامین ډي اخلو او د لار انټسټاین کې چې وټامین کې چې هغه سب بینیفیشل بکټیریا دي هغه تیارې نو دا ډیر کم کیږي. ټیک شو. نو موږ بهر نه چې سبزیانې او فروټس وغیرہ اخلو ټیک شو نو د هغې نه بیا موږ دغه وټامین چې هغه موږ دنده تیارو هغه بیا خپل هغه ریکوایرمنټ چې هغه موږ سکو پوره کوو. ټیک شو. راشه پر ډایګرام باندې لګونی فوکس وکړئ. دا مو سره لار انټسټاین دی دا مو سره سمال انټسټاین دی ریډ کلر کې. سمال انټسټاین چې په کم وال باندې لار انټسټاین سره کنیکټ شوی دی هغه ته مونږه ایلیوسیکل وال ویل شو. دلته کې ایلیوسیکل وال دی او د سمال انټسټاین چې کوم لاس پارت هغه ته مونږ ویلو علم او د لار انټسټاین چې کوم سره فرست پارت هغه ته څه ویل کیږي سیکم. ټیک شو. ها او دی وال څه ویل کیږي ایلیوسیکل وال ویل کیږي او دې ځای کې داسې نریشن د فنگر لایک پروجیکشن چې هغه ته مونږه اپنډکس ویل شو او اپنډکس باره کې دا خبره کوي چې دا مخکې فنکشنل وو نن سبا دا فنکشن نه کوي څه کار نه کوي دا ویسټیجل شوی دی. ویسټیجل ارګن هغه ارګن ته ویل شي چې هغه خپل کار پرېښی وي. ټیک شو. خو نن سبا چې کوم ریسنټ ریسرچز کیږي هغه دا وایي چې دلته کې ګډ بینیفیشل بکټیریا چې هغه پاتې کیږي چې هغه په فردر ابزارپشن او څه وټامینز وغیرہ تیارولو کې څه کوي مدد ورکوي. ها دلته کې راشه مو سره دا سمال انټسټاین دی مو سره. ټیک شو. سمال انټسټاین کې مو دندې نه یو کټ لګولې دی او دنده دا فورس دی فورس ته مو ویلې شو ویلای چې کله مو دا فورس چې مو سره سدي دا مو سره لارج سرکولر فورس دی او د دې لارج سرکولر فورس مقصد دا دی چې دا سرفیس ایریا انکریز کی. سرفیس ایریا دی لپاره انکریز کی چې زیات ډایجیشن وشي. ټیک شو. اوس چې کله مونږ دا سرکولر فورس دا ویلای چې کله مونږ زوم کو دا مونږ ته داسې ښکاری په دې کې دنه مونږ سره اپیتیلیل سیلز ډیر شي او دا غي نه دنه مونږ سره بلډ کیپیلریز دي او یو لارج لیمپټیک ویسل دی. لیمپټیک ویسل چې هغه د لیمپ ابزارپشن کوي او لیمپټیک ویسل ته وړي او کیپیلریز چې هغه د نیوټرین او د بلډ ابزارپشن کوي هغه چې هیپاټیک پورټل وین او هیپاټیک پورټل وین نه چې هغه چرته وړي دغه ته وړي لیور ته وړي. ټیک شو. اوس که مونږ فردر دا اپیتیلیل سیل مونږه زوم کو دا اپیتیلیل سیل د مونږ سره انټرنل سایډ ته دنده سایډ ته بلډ کیپیلریز دي او بهر لیومن کم سپیس چې امټی کیویټي دا هغه طرف ته مایکروویلای دي. ټیک شو. ها اوس ګورئ دا مونږ سره چې لیومن دی دا نه امټی سپیس دی د سمال انټسټاین دا مایکروویلای دي. اوس ګورئ چې کله مونږ سره دلته کې فود قایم راشي دا غي ابزارپشن کیږي نو څنګه به کیږي د مایکروویلای په تروبه ابزارب شي د اپیتیلیل سیل ته براشي هغه نیوټرین د اپیتیلیل سیل نه بلډ کیپیلریز ته د بلډ کیپیلریز نه دغه نیوټرین چې هغه لاړ شي مو سره براغه یو غټ رک سره شامل شي دي دا کیپیلریز چې هغه ته مو ویل شو هیپاټیک پورټل وین. هیپاټیک پورټل وین هغه غټ رک دی چې هغه وینه لیور ته وړي لیور ته دی لپاره وړي چې لیور په فردر پروسیسینګ وکي. فردر پروسیسینګ مطلب دا دی چې لیور په ډیټاکسیفیکیشن پروسس وکي مینز چې څونه ګندګي د زهريلي اثر د موسره زهريله اثر د موسره په دغه خوراک کې نیوټرین کې ټیک شو هغه فردر الته کې په لیور کې شي صفا شي دغه وینه فردر بیا سکی مخه د پروسس کې ټیک شو. نو دا موسره ډایجیشن ان سمال انټسټاین
والسلام.